علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ او صحت په جامه یې. راځئ نن د طارق پټھان یو بل ریسرچ وورئ. د نسوار او د سګرټ په باره کې یو ریسرچ کړی دی. نو کم خلک چې نسوار او سګرټ استعمالوي هغوی ضرور وورئ، او که کم یې نه استعمالوي نو هغه یې هم خامخا وورئ چې د نسوار او د سګرټو په ریسرچ کې چې کوم دی نو دی څه وایي. راځئ د ریسرچ. السلام علیکم. تا به د زیاتو کسانو نه دا اورېدلي چې دا نسوار د سګرټ په مقابله کې کم نقصان ده شیز دی. زیاتو کسانو ته ښکاري هم داسې نو هغوی وایم بار بار دغه شانته کې چې د سګرټ نه کم نقصان ده شیز کمه نشه هغه نسوار دی. زما وروره په پښتو کې هغه متل دی که نه، وایي د یو خر غوږونه. مطلب د دې دا دی چې فرق په دې کې صرف دا دی چې یو ښی طرف ته دی بل ګس طرف ته دی. خبره چې ته په کم غوږ کې امکان هغه به هغې دماغو ته رسي کم دماغو ته چې مونږ د خر دماغ وایو. زه تا په خبره باندې پوهېږم. که نسوار دی او که سګرټ دی، دا دواړه جوړېږي د ټوبیکو د تماکو نه. د تماکو بوټي ته په انګلیش کې ټوبیکو وایي. او په دې ټوبیکو په دې تماکو کې دننه د نشې دپاره مضبوط موجود سیز نیکوټین دی. نو دا نیکوټین لحاظه د سګرټ نه هم تاته میلاویږي او د نسوار نه هم درته میلاویږي. صرف پکې فرق دا دی چې نیکوټین د سګرټ نه د لوګي په شکل کې میلاویږي او د نسوار نه د میوکل ممبرین په شونډه کې خلک نسوار کیدي که نه کېده و نسوار چې په دې شونډه کې د زی راځي او مال انګریزي راځي. نو د ویسټیبیولر بکل کیویټي کې په دې شونډه کې میوکل ممبرین په ترو باندې دا نیکوټین تاته ابزارب کیږي، ملاویږي د دواړو نه دغه نشیله سیز نیکوټین. او اوس نیکوټین دی څه شی؟ ګوره نیکوټین نوم به تا اورېدلی، خو دا نیکوټین کومه بلا ده په دې به ته پوهه نه یې. دا نیکوټین نه دی، دی تا له درکوي ډېر های لیول اډکشن، ډېره ټیټه نشه دله درکوي. ته وایې څنګه؟ دی چې کله ستا وجود ته درننه وځي که نه، نو دی دوه قسمه سیز ستا په وجود کې خارجوي. یو ته مونږ وایو انډارپین او دا دی هارمون، او بل دی یو نیورو ټرانسمیټر چې هغه ته مونږ وایو ډوپامین. اوس دا نیورو ټرانسمیټر او هارمون څه شی دی؟ نو په دې باندې زما ډیټیل لیکچر په بایولوژي په سیکشن کې ریکارډ پرتی دی، هغه په هغه کې وګورئ. ته اوس دې ټایم کې صرف دا ومنه چې دا خاص قسمه کیمیکلز دي ستا په وجود کې، دا خارجيږي او هله خارجيږي چې کله ته خوشحاله شي. دا خوشحالي نه ده، د هارمونز په ترو د نیورو ټرانسمیټر په ترو کنټرول کېږي. چې کله ته تاله څه د خوشحالۍ خبر راشي یا د خوشحالۍ ته څه څیز ویني، نو ته چې دا خوشحالېږي دا عمل ستا په دماغو کې دننه د دې هارمون او د دې نیورو ټرانسمیټر په ترو باندې کېږي. صحیح ده؟ او دا نیکوټین نه دی، دا کیلاړي، دا یوپوریا چې کاس کوي، دا چې کله ستا وجود ته دننه درننه وځي. اوس که تا د خوشحالۍ خبر اورېدلی که دې نه وي، که څه دې د خوشحالۍ لیدلي که دې نه یې لیدلي، خو هغه هارمون به هسې بیسه په زیات مقدار کې خارج شي. اوس چې هغه په زیات مقدار کې خارج شي نو ته به هسې بیسه خوشحاله کېږي. هسې به ته داسې ښکاري چې په دې ونو خورا د پاسه خاپېرۍ ګډېږي یا نشه به کېږي. په مزې په دنیا کې به یې څه ته چې مونږ یوپوریا وایو په هغې سټیټ کې به یې، نو تا د په دې وجه باندې دی درکړي مزه. اوس دا مزه نه ده، د دې مزې چې کله تا مزه واغېستله او د دې مزې دا لیول په کمېدو شو، د دې کیمیکلز دا لیول په کمېدو شو، نو ستا وجود ته به بیا سټرس محسوسېږي، ډپریشن به ورته کېږي، انګزایټي به ورته کېږي، دی به خپه کېږي. ستا دا وجود به وایي چې لکه لاټر مړه دا شی بیا واله چې لږ غونده کې د هارمون او نیورو ټرانسمیټر خارج شي چې لږ بیا خشم. ته په یو مثال باندې ځان د دې نه پوهولی شي. ګوره مثال کې طور پر یو کپ چای ما راواغستو که نه، په دې یو کپ چای کې ما صرف یوه چمچه 1 ټي سپون چینی واچوله. اوس خبرې دا سیم کپ چای نه دی، دا به چاته پیکه لګي او چاته به خوږه لګي. دغه کپ چای به دغه یو چمچه چینی به پکې، خو چاته به پیکه او چاته به خوږه لګي. هغه څنګه؟ ته دا هغې کس له ورکه څوک چې سره چینی استعمالوي نه، هغه ته چې ګوټ وکړي پوه چې لکه څومره خوږه ده. او دا ته هغې کس له ورکه کوم چې ځان له کار کتلی او ځان یې په یو کپ کې دننه څلورو 5 چمچو چینو باندې عادت کړی، هغه ته دا ورکه به وایي چې څومره پیکه ده چینی خو پکې نشته، حالان کې څونه چینی به دی خوري خو ښکاري به ورته نه. دغه شانته کې د های لیول چې کله سړی د هارمونز او د نیورو ټرانسمیټر ځان عادت کړي، دته عامه خوشحالي بیا خوشحالي نه ښکاري تر څو پورې چې د دا نشه نه کړی چې په زیات مقدار کې دته دا هارمون او نیورو ټرانسمیټر میلاو شي چې دی خوشحاله شي. نو په دې وجه باندې د دې سیز نه جوړه شي نشه، او دې ته مونږ په ساینس کې وایو اډکشن. د اډکټ شي دغه سیز، د وجود بیا غواړي کوريسي کریوینګ کوي چې لکه دغه نشه اوس په کار ده. دا وسله موقع نیکوټین په سګرټ کې هم دی او په نسوار کې هم دی. صحیح ده؟ اوس ګوره تا اورېدلي چې دا د زړه دورې کاس کوي او ویزو کنسټرکشن او بلډ پرشر های کوي دا وغیره کوي، دا د ساید افیکټ دی. د کور مسله څه شی ده؟ زه تا ته لومبیا هغه وښیم، تا ته پته شته دی سیده ځي ستا په پری فرنټل کارټکس باندې اثر غورځوي. ستا دا دې ځای کې دماغ نه دي او دې تباه کوي د یو انسان کاګنیټیو ایبیلیټي
اوس ته وایي دا کاګنیټیو ایبیلیټي څه ته وایي. ګوره دا اوس سایکالوجي ده او لکه جوړه سایکالوجي ده، خو زه په تا صرف سرسري پوهم چې دا کاګنیټیو ایبیلیټي څه ته وایي. انسان له الله تعالی د سوچ ماده ورکړې ده که نه، دا توفیق یې ورله ورکړی چې دی ریزنینګ کولی شي، ښه او بد پېژندلی شي، لاجک منطق ته کوزېدی شي دننه، د لرنینګ کولی شي، زده کړه دی کولی شي. داسې دماغ ول الله تعالی کمپلیکس دماغ ورکړی دی. نو د ده دا لرنینګ کولو دا صلاحیت چې دی سوچ وکړي په یو څیز باندې، ریزنینګ وکړي، صحیح او بد وپېژني او زده کړه وکړي، د ده دې صلاحیت ته موږ په سایکالوجي کې وایو کاګنیټیو ایبیلیټي. او دا نیکوټین سیده ځي د دې کاګنیټیو ایبیلیټي خانه تا خانه کوي، غرق او تباه کوي. لہذا اوس چې یو سړی څومره سیوا نیکوټین استعمالي کوي نو هغومره به د کاګنیټیو ایبیلیټي کمیږي. مطلب د ده د دماغو د زده کړې پاور به کمیږي، د ده پک اپ پاور به کمیږي، دی به ریزنینګ صحیح نشي کولی، د ده سوچ به هغه لیول والا نه کوم لیول والا چې په کار دی. دی د علم سمندر د ځان نه نشي جوړولی، د سپنج په شان چې څنګه سپنج اوبه راکاږي داسې د علم نشي ابزارب کولی، دی بور کېږي. ولې د ده کاګنیټیو ایبیلیټي هغه ځان له پخپله په دغې نشه باندې تباه کړی ده، کم چې دنده په نسوار کې موجود دي او په سیګرټ کې موجود دي. نو مین ایشو خو د ده مین ایشو د ده د دماغ څخه پیدا کېږي. او چې دماغ په انسان کې دماغ نه دا یو نیم کس خو په لا فخر کوي، هلکه دماغ مې ګوره کار نه کوي، هلکه د بوتل بچیا د خرم دماغ کار نه کوي. دا د فخر خبره ده چې ستا دماغ کار نه کوي. په کار نه چې په دې باندې تا ته ځان ملامت ښکاره شي چې زما خو یو نیم کس په فخر شروع کړي چې بس ګوره زه خو زمری یم، دماغ مې کار نه کوي، درځم در باندې. نو دا د میلوتوب خبرې دي، صحیح شول. نو انسان کې د دماغ او دماغ دا شی تباه کوي. اوس د ساید افیکټس واوره، دا کومې خبرې چې تا اورې که نه مینلی یو څو درته یم، دا د ساید افیکټس چې دا دی کاس کوي چې په زیات مقدار کې څوک نیکوټین اخلي نو دته کېږي ویزو کنسټرکشن. هغه بله ورځ مې پوهه کړې وایي ویزو کنسټرکشن وایي چې کله رګونه تنګ شي، صحیح ده. اوس چې رګونه تنګ شي نو زړه ته لږ غونته کې مسله جوړېږي، ځکه زړه به پې اوس زور سې واخلي چې په دې کې اینه پشکۍ او رسۍ. او دا دومره کیدالي دی که نه چې اوبه خو یې خړې کړلې، اوس ورته میان مړندی خړې اوبه او ړانده میان هغه چل کوي دی. څه چل وکړي؟ رګونه خو یې تنګ کړه، ورسره بلډ پرشر هم های کړي، های بي پي کاس کې. اوس ته ماته ووایه که نه رګونه یې ورته تنګ کړه او اینه چې پکې کومه بیږي د هغې پرشر یې های کو، نو څه چل به کېږي؟ که دې رګ دغه پرشر مینټین نه کو، برداشت نه کو، نو دا رګ به وشلېږي، دغې ته موږ هیمریج وایو. نو که په یو کس کې دننه نیکوټین څه ډېر زیات مقدار کې سیوا شو، څه ډېر زیات سیوا شو، نو هغه ته هیمریج کېدی شي، ختمېدی شي د دې ساید افیکټس د وجې چې د هغه رګونه تنګېږي، بلډ پرشر یې های کېږي، د زړه مریض ته جوړ شي. ورسره د دې خطرناک ساید افیکټ پیپټیک السر دی. پیپټیک السر مطلب دا چې د معدې مسله به ورته جوړوي، وروره هر ټایم به دې په معده باندې لاس نیولی، معده به دې دړ کوي. ولې هلکه ګوره دا ستا د معدې چې کوم دننی لیر دی که نه، نو هغه لږ غونته کې 4 لیرز نه معده جوړوي. زما په بایولوجي لیکچر کې په معده باندې هم کلاس پوره ریکارډډ پروت دی. نو دننی چې کوم انډوتیلیم دی هغه وګرولی شي. اوس چې ستا په ګاسټریک جوس کې کوم جوس چې ستا په معده کې پیدا کېږي په هغې کې تیزاب، هغه چې کله په دې ولګي دا ډېر سخت سوزش کوي. دغه ولې دا چې کوم انډوتیلیم د میوکل ممبرین دا راګرولی شوی دی، دقه ته مونږ وایو السر، او دقه السر کاس کوي دا نیکوټین پیپټیک السر کاس کوي. نو بیا ستا معده درد کوي، ته بیا زیات مساله دار خوراک هم نشي کولی، اکثر په عام خوراک باندې معده درد کوي، معده دې خرابوي. داسې مختلف قسمه نور هم ساید افیکټس د دې نیکوټین شته دی چې هغه دی کاس کوي، دا د ساید افیکټ دی چې هغه دی وجود خرابوي. خو مینلی چې د انسانیت څنګه بیړي چپې کوي که نه، نو هغې په دې طریقه باندې چپه کوي چې د انسان د دماغ و طاقت دی واخلي، ختم یې کړي. او د دې نه علاوه سپیشلی په نسوارو کې سیګرټ چې تس کې هغه لوګې ځي دننه لنګس ته، صحیح ده. د سیګرټ ځان له نقصان دی، هغې کې نقصان دا دی چې سړی یو کس سیګرټ څکي 3 وسه ولاړ نو هغوی موسس کي، ځکه چې لوګې وځي، پیسیو سموکینګ مونږ هغې ته وایو. دغه شانته کې سیوا نقصانات د نسوار هم ځان له شته. سیګرټ په فلټر باندې ته راکاږي لنګس ته ځي. نسوارو کې دننه چې کوم دوی هغه ګلو ټایپ سیزونه اچوي او چونه پکې اچوي، ځینې خو پکې سیوا نشي لپاره منتول هم اچولي، دا ځان یو خطرناک شی دی. اینی هاو ارڅه چې دا ګن به دا چې کوم یو ځای شوي هغه سړی په دومره پاک ځای کې دي کوم ته چې مونږ خوله وایو صفا ځای، او هغه بکل کیویټي کې دننه د میوکل ممبرین په ترو باندې ابزارب کېږي او هغه دننه ځي او نشه تاله درکوي، ستا هغه نشه پوره کوي او بیا معدې ته دننه ځي. نو په دې صفا ځای کې دننه نسوار ږدل، نو دا خو د موت کینسر، د خولې د کینسر نقصان نور هم سیوا کوي.
او د خولې د کینسر چې خبره وکړه سیګریټ هم کاس کوي زیات کینسر هغه د پیپړو کاس کوي نو که تا خیال کړی د دې نسوارو ته اوس بل غټ نقصان وي غټ نقصان بل دی چې حکومت په دې باندې اقشن اکشن نه دی اغستې څنګه اکشن چې په سیګریټو باندې اغستې د سیګریټو ډبې دی که نه د حکومت په سیګریټو کارخانې والا ته ویلي چې په دې باندې هغه خوله جوړه کړه کمې خولې ته چې کینسر لګېدلی نو تا به لیدلي خرابه غوندې خولې جوړه کړي اکثر سیګریټیان چې ډبې راوالي ته ګوري دا یې پیسې جوړ کړي دي مړه سیګریټ ته راوالي ولګوي هلکه دا یې د دې لپاره جوړ کړی چې یو پرې راوته وګوري دوې پرې ورته وګوري په درېیمه پرې وګوري اخره خو به دې دا غیرت راوچت شي چې هلکه دا زه څه کومه په قرآن کې الله تعالی وایي چې د خپل لاسو په ترو باندې ځان مه هلاک کوه زه خپل ځان د هلاکت لپاره بوزمه کېدای شي زړه دې ووایي چې هلکه دا خو زه ښه کار نه کومه او ایسته ته یې واوړي هارمونل چینجز خو د ټولو نه سیوا پاور په انسان کې د هارمونز پاور دی ستا هارمون ته په دې مجبوره کړي چې هلکه بس دا شی پرېږده ځکه ته بار بار سیګریټ ته ګورې ته مجبوره شي هغې تصویر ته ګورې ته مجبوره شي چې دا زه ښه نه کوم وایي ته په دې وجه باندې پیدا تصویر ورکړی ښه که څوک ورته اوس ګوري او که څوک ورته نه ګوري خو لرې که خو په سیګریټو په ډبي باندې تصویر خو یې بیا هم ورکړی چې کم کسان ورته ګوري کم از کم پته خو به ورته ولګي په نسوار کې دا چې د دې کومه پوړۍ عامه پوړۍ یې په هغې کې خرڅېږي نه تصویر شته نه پریکاشن شته نه ښه شته نه بد شته نه کمپوزیشن شته بس صرف یې وروله نو دا زمونږ په معاشره کې هغه یو څیز دی چې کومو خلکو ته دا داسې ښکاري چې مړه دا دومره څه غټ نقصان نه کوي او ګوره دا لومبې سټیپې د نشي دا څوک داسې نه کوي چې داسې یو انسان هم دی چې ډایرکټ لاړ شي او په هیروین باندې شروع واچي او په فینټنل باندې شروع واچي یا داسې نه وي دا د وړو وړو څیزونو نه شروع واچوي دا واړه واړه څیزونو سره چې کله هغه عادت شي نو ده ته بیا په هغې کې مزه نه ښکاري څنګه مې چې یو مثال درکو نو د دغه اډکشن سیوا کول دپاره دی بیا های نشي ته نور های نشي ته نور های نشي ته نو ځي پسې نو دا یې هغه سټارټ دی د هغه لومبي سیړي هغه لومبې پوړۍ ده نو لحاظه دا خبره خو د سره په دې معاشره کې کول نه دي پکار چې د سیګریټو په نسبت باندې نسوار کم نقصان دی ځکه دا ته د دې قوم بچي په وړو وړو ماشومانو په ذهن کې هم داګ دی چې نسوار کم نقصان دی چې مسئله نشته نو هغې یو پیره دوا چې مزه ولې ورکړي هسې هم کم نقصان دی استعمالوي بس بیا یې ټول استعمالوي د نشي سیز دی نیکوټین دی پکې اقشن پکې دي څنګه چې په سیګریټ کې دي لحاظه چې څنګه د نورو نشو نه ځان منې کول پکار دي د قشن خپل ځان خپل بچي د خپل قوم بچي د دې امت بچي مسلمان بچي د دې قسم نشو نه ساتل لازمي دي وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير واحسن الجزاء